په داسې ماحول کې راغلی ما په داسې ما ستاسو کلي ته راغلی ما کېدای شي بیا ماله موقع میلاو نشي زما یو خبره ډېر غور سره اورئ په دغه تقریر ما باندې بیا اف آی آر کېږي بیا ما باندې مقدمه کېږي او بیا ما دې لارې کې ونیسي ما ووهي وایم که کومه خبره رانه خطا وځي ما پوه کړئ زه به نه کومه لیکن خبره ټیک وي نو بیا ما دا خپل سر باطله ایښی دی وایم اغیار ته دشمن ته وایم چې نبي علیه الصلاة والسلام یو سنت قیمت دا دی چې داسې یو تله پیدا کړي چې دنیا او ما فیها د تلې په یو اړخ کې وي یو سنت بل اړخ کې وي دا سنت اهم دی دا سنت اهم دی ای د امریکې بچیا دا سنت نه پرېږدمه ځان پې وژنمه تاله څومره وینه لګي دا وینه ورکول له تیار یم خو د نبي علیه السلام یو سنت پرېښودو ته قطعا تیار نه یم انشاءالله د خدای په ذات مې دې قسم وي د خدای په ذات مې دې قسم وي ستاسو ایمان ټیک دی ستاسو مذهب ټیک دی ستاسو عقیده ټیک ده ستاسو مولا وینا ټیک ده قرآن ټیک دی اسلام ټیک دی نبی ټیک دی الله ټیک دی د خدای په ذات مې دې قسم وي نور کوم سټامپ پیپر غواړې کوم یقین دیانې غواړې دا تا ته چې په ټي وي کې کوم میسج راځي دا غلط وو دا غلط دی دا به غلط وي دا تا مسلمان هم نه پرېږدي تا پښتون هم نه پرېږدي زه کیره کوم د خپل اسکوله لګالو نه دا بدبخت لاړ شي په نقل باندې پاس شي استاد وایي داسې ظالم نگران راغلی دی چې هغه نقل د واړه نه پرېږدي دا نقل حق وګرځېده نو موږ ټول نالکه پیدا شو چا دومره کمال پیدا نه کړ چې د امریکې د ساینس مقابله یې کړي د ټکنالوژي مقابله یې کړي نن چې کرونا کې هغې ویکسین جوړولی نو ته به هغې نه مخکې جوړ کړی و دا ټول په نقل باندې پاس شوي دي دی ته د ساینس فارمولې غلطې ښایي په دې باندې پیسې وګوره سکولونه څومره جوړ شو د هلکانو جینکو بیا ټیچرانو تنخواګانې څومره میلاویږي بیا جګې لارې ځمکه څومره ده بیا بلډنګ څنګه دی بیا وګورئ پرایمري ته بیا وګورئ میډل ته بیا هایر سیکنډري ته های سکول وګورئ هایر سیکنډري وګورئ د هلکانو جدا او جینکو جدا وګورئ بیا مخکې لاړ شئ که نه کالج وګورئ بیا یونیورسټیانې وګورئ دومره پیسې ولګولې یو ساینسدان پیدا نه شو راځئ دا سکولونه ارتا وګو دا یونیورسټیانې ماتې وو ته زما مقصد ضرورت نه پوره کوې نن چې په کار دا وه یو سیټلایټ هغې جوړ کړی دی یو به تا جوړ کړی و که نه تا به وې چې د خپلې جینکو ته ووایه د فلاني سیټلایټ سره وابسته شی ښه دا اسلامي دی په دې کې د نبي علیه السلام خلاف خبره نه کېږي نن بیا څوک تاسو نقل کوئ نقل مه کوئ که نه نقل بنیاد باندې چې کومې نمبرې اخلی ما اخلی په دې ساینس کې مقابله وکړئ یهود سره نصارا سره انشاءالله العزیز دې ځله دا ټول خلک به زما خبره کوي انشاءالله انشاءالله دی به وایي چې کرونا غلطه ده کرونا سازش دی دی به وایي کرونا د نبي علیه الصلاة والسلام د سنتو مقابله کې یو منصوبه ده منصوبه او زه به سوال کوم تاسو به مو سوال کوئ په ایمان وایه په ایمان وایه چې کامیابي د امریکې په طریقې کار کې ده که د نبي علیه السلام په طریقې کار کې ده په زوره ووایه ښه په زوره ووایه چې کوم نشئ ویلی هغه بار لاړ شئ دومره کسان نه غواړم ماله لږ کسان پکار دي د کار پکار دي یو سړی نشي ویلی که نه لاس نشي پورته کولی چغه نشي والی دی راغلی ولې دی څله راغلی دی دی چا مخ کتوله راغلی دی مقابله ده د امریکي سنت د نبي سنت مقابله ده د حیا بے حیائی مقابله ده د ادب بے ادبی مقابله ده د دین بی دینی مقابله ده پردې بے پردګي مقابله ده د نکاح او د زنا مقابله ده د حلالي بچي پیدا کېدو او د حرامي بچي پیدا کېدو تاسو سنت پرېږدئ تاسو تپوس کومه سنت به پرېږدئ نبی علیه السلام سنت څومره پرېښودی شو وایم ستاسو زما هلکان ضلع ده یا که د مردان ضلع ده که یو زر هلکان په دې قربان شي یو سنت ژوندی شي دا سودا ارزانه ده دا سودا ارزانه ده دا سودا ارزانه ده
راشه نبی علیه الصلاۃ والسلام سره مینه وکړو د هغې یو کردار سره مینه وکړو او د هغې یو سنت سره مینه وکړو د هغې سیرت سره مینه وکړو د هغې صورت سره مینه وکړو د هغې شریعت سره مینه وکړو ختم نبوت سره مینه وکړو اغیار علمه استعمالیږئ نبی علیه السلام خدای په نسبت باندې رښتینی دی قرآن رښتینی دی الله یو دی او رښتینی دی دا زمونږ چې کوم قرآن مجید کې تعلیمات دي دا رښتینی دی دا پرده رښتینی ده دا ټیک ده د دې نتیجه کې حیا راځي حیا هم ټیک ده هغې په نتیجه کې د نکاح ماحول پیدا کېږي حلالي بچه راځي کور ته او که دا د مولا لار پرېښله مولا وایي پرده وکړه ته مولا نه منې پرده به نه کوې چې پرده نه کېږي د هغې په بنیاد کې به بیا بې حیایي مخې ته راځي چې بې حیایي راغله بیا به زینا راځي او چې زینا راغې ستا په کلي کوڅې کې به آرامی بچیان وی الگ بگرزی پلار بینی لکه نن لاټ صاحب په مغرب کې چې دی د هغې د پلار نوم نه لیکلی شوی فارم بې کې د هغې د مور نوم لیکلی دی ما دې تپوس کړی دی د پلار نه بغیر څنګه پیدا شو دا خو عیسی علیه السلام نه دی ما ته ووایه دا بچی پلار ولې نشته هغې ماله جواب راکوي چې پلار یې خو و سپی راغلی و تیاره کې راغلی و پټ راغلی مخ منې پړته کړې وه او بټن یې کته کړی و دا مخ یې تور کړی دی بیا تښتېدلی دی غل په شان دی د هغې نسب محفوظه نه دی د خاندان محفوظ نه دی او ما د نبي علیه السلام لمن نیولې ده ما ته پلار معلوم دی زوی معلوم دی نیکه معلوم دی اور نیکه معلوم دی کر نیکه معلوم دی نسب معلوم دی خاندان معلوم دی نن که یو سړی ما د نبي علیه السلام سنتونه ګمراه کوي ووایه لکه ځان به مړ کړمه او نبي علیه السلام سنت نه پرېږدم انشاءالله لاس پورته کړه انشاءالله ووایه